پټان یا پښتون یو داسې قوم دی چې په دنیا کې د جرأت او د بهادرۍ یو مثال دی او تاریخ گواه دی چې دوی نه له یو باچا نه یریږي او نه له یو ظالم حکمران نه. په تاریخ کې یونانیانو، ایرانیانو او ډیرو نورو قومونو کوشش وکړو چې پښتنو ته شکست ورکړي خو ټول ناکام شوي دي. کله چې سکندر اعظم چې نیمه دنیا یې فتح کړې وه او افغانستان ته داخل شو نو پښتنو د دنیا تر ټولو منظمه فوج او الکسندر ته شکست ورکړو او هغه یې مجبور کړو چې بیرته دنیا ته واپس لاړ شي. د پښتنو د بهادرۍ یو بل مثال د 19مې صدۍ هغه جنگونه دي چې په هغې کې سوویت یونین د پښتنو نه ډېر بد شکست خوړلی و. بلکې یو تازه مثال چې څه موده مخکې یې د امریکې فوج ته شکست ورکړی و چې پکې د دنیا سوپر پاور د دې پښتنو لخوا په داسې طریقه مغلوب شوی و چې په تاریخ کې به تل یاد ساتل کیږي. آخر پښتون څوک دی؟ د دوی تعلق له کوم نسل سره دی؟ یا پښتون د کم نبی اولاد دی؟ آخر د دوی د بهادرۍ او د زورورتیا وجه څه ده؟ آخر د دې ټولو سوالونو تر شا کوم زورور تاریخ پروت دی؟ د پښتنو د نسل د تاریخ په اړه درې نظریې دي. ځینې تاریخ لیکونکي وایي چې پټان د آریایي نسل نه دی او ځینې دا وایي چې دوی د قیس عبدالرشید په نوم د یو کس اولاد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و. او دریمه نظریه چې پښتانه په خپل هم مني چې پټان قوم د بنی اسرائیلو د ورکو شوو قبیلو سره تعلق لري. مونږ به په دې ویډیو کې د ټولو نظریو خبره کوو. د پښتنو د روایتونو له مخې قیس عبدالرشید د پښتون قوم یو لوی نیکه دی. په پښتو ژبه کې قیس تکوش هم ویل کېږي. قیس عبدالرشید لومبی پښتون و چې په عربو کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د راتګ خبر ترلاسه کړی و. کله چې قیس له خپلې ډلې سره مدینې ته ورسېدو او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر شو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په دې ډله ډېر شفقت وکړو او د هر یو نه د هغه د نوم پوښتنه هم وکړه. بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قیس یو عبرانی نوم دی نو ځکه یې د هغه نوم په عبدالرشید بدل کړو. قیس او د هغه د قبیلې خلکو اسلام قبول کړو او په دې سره هغه ته د لومبني پښتون صحابي کېدو اعزاز ترلاسه شو. پښتون روایتونه وایي چې د یو عذاب په دوران کې کله چې مشرکین په اسلامي لشکر زورور شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خالد بن ولید ته حکم ورکړو چې له مدد دپاره خپل پښتانه ورونه راوغواړه. خالد بن ولید افغانستان ته لاړو او افغان مشر قیس عبدالرشید ته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پیغام ورسولو نو ټول پښتانه د قیس عبدالرشید په مشرۍ کې مکې ته روان شول او هلته یې یو خوني جګړه وکړه. ماښام صحابه کرامو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې افغان لشکر مشرکینو ته شکست ورکو او مسلمانانو جنگ وګټو. کله چې خالد بن ولید د ملک عبدالرشید د بهادرۍ کیسه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو له مبارکې ژبې یې دا الفاظ ووتل: الله به د ده په خاندان کې برکت واچي او د ده قبیله به د ټولو زوروره او قوي وي. بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته د وحي په ذریعه خبر راکړلی شوی و چې د هغه د خدمت لپاره د دې قبیلې کثرت او استحکام ته هغه حیثیت حاصل دی څنګه چې د کشتۍ لاندې لرګي ته حاصل وي چې د کشتۍ ټوله وداني پرې ولاړه وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې د دې سړي د اولاد نه به یو داسې قبیله پیدا شي چې خلک به یې تر قیامت پورې په امن او ایمان سره په شریعت ولاړ وي. د واپسۍ په وخت کې د خالد بن ولید په درخواست یو انصاری صحابي د قیس عبدالرشید سره لاړو.
ترڅو په کوهستان خور کې خلکو ته شریعت وښایي. د نعمت الله حروي کتاب محزن افغانی د قیس قبیلې په تاریخ یو مشهور کتاب دی. په دې کې لیکل شوی دی چې قیس عبدالرشید د خالد بن ولید په لاس اسلام قبول کړو او د هغه له لور سره یې واده وکړو چې له هغې نه بټن او خور پیدا شول او اولادونه یې په پټان مشهور شول. نعمت الله حروي لیکي چې دا خبر په احادیثو کې یقیني نه دی، خو نور تاریخي اسناد مدینې نه د سند او افغانستان د قافلو راتګ او د اسلام قبلول ثابت دي. د پټان قوم په اړه دویمه نظریه. افغان او یهودي تاریخ لیکونکي پټان د بني اسرائیلو له هغې 1200 قبیلو سره تړلي چې په فلسطین کې اوسېدل. په اصل کې د حضرت یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل وو، خو په دې وجه د هغه اولاد ته بني اسرائیل ویل کیږي. او دا 12 قبیلې د حضرت یعقوب علیه السلام د 12 زامنو آل یهودا، آل راوی، آل روبن او نور نه جوړ شوي وي. الله تعالی په آل یهود کې داود او سلیمان علیه السلام مقبوضه کړي وو چې هغوی ته یې کتاب او باچاحت دواړه ورکړي وو. حضرت سلیمان علیه السلام د دور پورې د 12 قبیلې یعنی بني اسرائیل ډیر مضبوط او زورور قوم وو چې د هغوی دارالحکومت یروشلم وو. کله چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شو او د هغه زوی رهبام باچا جوړ شو، نو د بني اسرائیل 10 قبیلو د هغه د باچا منلو نه انکار وکړو. د بني اسرائیل په 2 برخو تقسیم شول. مشرقی فلسطین کې 10 باغی قبیلو د سلطنت اسرائیل بنیاد کېښودو او مغربي فلسطین کې د بني اسرائیل 2 قبیلې یعنی بني لاوی او بني یهود د ریحام په قیادت کې وو چې هغې ته به سلطنت یهوده وي. په 800 قبل مسیح کې د ابابیل اشوري فوج په اسرائیل حمله وکړه او د هغوی حکومت ختم کړو. اوس په مغربي فلسطین کې آباد سلطنت یهودا پاتې شو او الته اوسیدونکي خلک بني اسرائیل په یهودا قوم مشهور شول. د بني اسرائیل پاتې شوي 10 قبیلو خلک اکثر قتل کړي شول او 100 قبیلو د هغې ځای هجرت وکړل او د دنیا مختلفو حصو کې آباد شول چې هغه د بني اسرائیل ورکو شو قبیلو لاست ټرایب په نوم یادېږي. دا هغه خلک وو چې د خپلو قبیلو نه جدا شول او ورک شول او په تاریخ کې د هغې قبیلو هیڅ نام و نشان نشته. یهودي تاریخ لیکونکي دا وایي چې د بني اسرائیل ورکې شوي قبیلو خلک وتښتېدل او د ایران نږدې غرونو کې آباد شول او بیا له دې ځای نه په مختلفو علاقو کې آباد شول او د سوونو کالو نه دا خلک دلته پاتې کېدل او ورو یې شریعت مسوي او تورات تعلیمات هیر کړه، خو خپل خاندانی شجره یاد ساتلې وه. پښتانه په خپل هم دا دعوه کوي چې د هغوی تعلق د قدیم زمانې د یهودیانو سره دی. د افغانستان وروستی باچا ظاهر شاه هم دا منله چې هغه د بني اسرائیل د بنیامین قبیلې نه دی او دا قبیله هم د هغې ورکو شوو قبیلو نه یو قبیله وه چې هغه د بخت نصر د حملې په وجه د خپلو قبیلو نه ورک شوي وو. پښتون په دنیا کې واحد قوم دی چې د اسلام نه علاوه بل مذهب نه لري. کله یو پښتون نه پوښتنه وشي چې ته اول مسلمانې او که پښتون، نو جواب به یې دا وي چې زه د 500 کالو نه پښتون یم او د 1400 کالو نه مسلمان یم. که غور وکړې د پښتنو او یهودیانو ډیر عادتونه یو شان دي، لکه دواړه ځان غوره قوم ګڼي، په دین کې سختی او پګړي ټوپۍ استعمال کوي. د دې نه علاوه نور عادتونه هم یو شان ملاویږي. د برصغیر یو ریسرچر کله چې د یو پښتون د ډي ان اے معاینه وکړه او خاص کر د کروموسوم، نو هغه په مغرب کې آباد یهودیانو سره 95% یو شان وو چې هغه دا نظریه مزید ختمی او مضبوطه جوړوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا برکت ته چې د پښتنو د جهاد جذبه اوس هم ژوندی ده او دا قوم د الله رضا او د شریعت په لاره ځان قربانولو دپاره تیار وي. د نبوي پیشنګویي له مطابق
دا به هغه لشکر وي چې د امام مهدي له مدد لپاره به راځي. دوی به له دې علاقو نه په داسې قوت راوځي چې په دنیا کې به هیڅوک مقابله نشي کولی او په ایلیا بیت المقدس کې به خپل جنډا لهراوي او د امام مهدي په قیادت کې به د دجال سره جنگيږي. نن پښتون په خپل نسل فخر کوي ځکه چې دی د يهودي نسل کېدو سره سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. هغوی د غیرت د بلندۍ او د ایمان د عظمت شان دی چې هغوی د دې رښتونی نبی تصدیق وکړو چې د هغه ذکر په تورات او په انجیل کې موجود دی. حال دا چې په مدینه کې يهوديانو نسلی تعصب او حسد لوجه لنبی نه انکار وکړو. دا ځکه چې د دوی تعلق د بنی اسرائیل نه بلکې د بنی اسماعیل نه و. بل شکا رنگ نسل او جبا په آی وخت په فخر کې وي چې انسان په سم لار روان وي، په الله او د هغه پر رسولي ایمان وي.